نن خبکیږي ما نن مونږ مولان طبقه نن مونږ طالبان طبقه چې مولا تقریر کوي دا ماته نه کوي دا دی خلکو ته کوي مونږ مولان به په کمره کې ناسو مونږ به ګپې لګو مړه دا مسلې ما اوریدلې دي بابا تا بشل پیری اوریدلې زر پیری چې واوري نو بیا ورته توجه کوا علم داستانه ورکشوی هیره ده زما ذاتی معمول دی چې د ژوند چې څومره دعاګانې زه کومه مانځه پسې ورځ یو د شپې دا چې کله ما د چا نه اورېدلې ده او کله مې په ځایل اورېدلې دي زما په هغې وینا کې یې شوق پیدا کړی او په دې کې خدا ده ماښام په مانځه پسې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تاسو جمعات کې ماربل به شکل لګېدلې دي خو د مانځه پسې وروستو دعاګانې نه دي لګېدلې چې مانځه پسې وروستو دعاګانې ولګوئ چې په فرضو پسې دا دعا ده په سنتو پسې دا دعا ده په رمضان کې دا دعا ده د چاش دا دعا ده د اشراق دا دعا ده د نور د پریوتو دا دعا ده دا تاسو په جمعات کې نشته نو زه یو جمعات ته لاړم لتلم هغه جمعات ته ګاډی راته خراب شو مرګرو ته مې د منځ ټیم دی مونږ رانه کېږي مونځ به وکړو ګاډی ټیک کېدو پورې به انتظار وکړو هلته یو چاټ لګېدلی و هغې چاټ کې چې مې دا دعا ولوسته تاسو یقین وکړئ د هغې ما ته دوباره شوق پیدا کړو او دې کې دا پیدا ده دا پیدا نن زمونږ په معاشره کې طریقه څه ده بس په موبایل کې ریکارډ کا او بل ته واورو په موبایل کې د یو سړی د موبایل نه د سړی د یو نم تقریر نه 2 منټه ټیک ټاک جدا کا او په خپل فیسبوک یې ورکا چې ستا پال ور زیات شي ما تا اکثر خلک وای مولوی صاحب ستا یو تقریر نه ما یو کلیپ کټ کړو لسو لکو خلکو وکتل مې بابا لسو لکو خلکو خو وکتل خو تا په څومره عمل وکړو راځي رونو نن تاسو راغلی یې تقریر ټیپ کول د بل چا کار دی کو زور ته زرها وای مې ټیپ کوا هغه ټیپ کوي په تاسو کې داسې ناس خلق دی چې هغه په مونږ پسې لګېدل چې دا مولان څه کوي کوم ورته وایو مې ټیپ کوا هغه ټیپ کوي زمارونو ځان نه صحافیان ما جوړوي ځان نه سوشل میډیا والا ما جوړوي چغرزو ته لاړم زمونږ علاقو نه لري شنګلې ته الته یو بابا ز په گاډي کې بوتلم پلارې راته وی الته زمانه چا انټرویو اغستا نو ماته وی د سپیشل میډیا والا دا پتا ما نزان مشهوري اوس هغه د سپیشل میډیا کوله زه په نه پوهیدم چې دا سوي ما یو کس نه تاسو کوم دا دي سوي وی دا دي سوشل میډیا د سپیشل میډیا وی زمارونو زرا غله مد ختم مقدد نلس کسانو په ناظره قران ویل شپږو کسانو په حفظ باندې قران یاد کړي او د قران عظیم الشان ترجمه شوی دا ټیک مې وی راځي چې بدی مقام یو د سلور خبري واورو او مونږ د دې مقینه پیدا والو پر رمضان المبارک نرستو د شوال میاش راځي د وړو کې اختر میاش د وړو کې اختر په میاش کې په مدرسو کې داخلي وي کال شروع کیږي د محرم نه مولانو داخله یې خېده په شوال کې نو دای ولی په شوال کې یې خېده نو زه د مولانو جوابونه نکوم خو جماله کم جواب راځي هغه درته کوم شاید نور مولانو له ډېر جواب ورځي زمون علما او خيار دي زمون علما سمجدار دي حافظان پارخ کړل حافظانو په روزه کې په جمعاتونو کې او په بیٹکونو کې په کورونو کې ختمونه وکړل په دغه ختمونو کې دنیا خلق ودرېدل او دې حافظانو له حسرت راغی او د پلانی حافظ سیم پلار څومره خوشبخت دی پلار پسې ولاړ کور کې پسې مور ولاړه خويندې رونه پسې ولاړ ترونه ماماګان پسې ولاړ کاش چې زما بچي حافظ وي
چې نن په جمعات کې ما په هغه پسې ختم کولې، نو د عوامو په زړونو کې دا حسرت پیدا شي چې کاش چې زما بچي حافظ وي، کاش چې زما بچي په ناظره قرآن ویلی وي. نو رمضان المبارک د قرآن سره ډیر تعلق لري. اسم دا بابا تلاوت کوي، اسم دا خور تلاوت کوي، اسم دا دکاندار سب تلاوت کوي، اسم دا تاجر تلاوت کوي، اسم دا کلاسپور تلاوت کوي. د قرآن سره ډیر تعلق دی. الته پتاراو کې د پلانی وراروز وی ختم وکړو، د شوق پیدا شو، دی وی زم خپل بچي داخلو ما. نو علما ورته په شوال کې د داخلي دروازې کولاو کړی چې ستا هغه شوق برقرار پاتې شي، راځه په شوال کې خپل بچي په مدرسه کې داخل کړه. دا یو نقطه زما ذهن ته راغلی ده، ممکنه ده چې د علماو سره به نور جوابونه وي. علما کرام چې دا دستاربندۍ کوي، دا د ختم په موقع باندې پروګرامونه کوي، نو زموږ علماو په دې باندې ډېر جرح کړی، ډېر سخت نکیري به کړی. دا خو بدعت دی، دا خو ریا ده، دا خو سمعت دی. محتمم سے ودرېږي، مدرسې ناظم ودرېږي، اے خلکو زموږ په دې مدرسه کې 19 کسانو ناظره باندې قرآن وي، اوس ته خلکو ته اورئ. شپږو کسانو په حفظ باندې قرآن وي. ہے بابا، ہے محتمم صاحب، ته ریاکاری کوي، ته سمعت کوي، دا ګناه دی. علماء کرام فرمایي د هر شي دوه طرفونه وي، ټیک ته چې ریاکاری به پکې وي، ټیک ته چې سمعت به پکې وي، ټیک ته چې فضول خرچې به پکې راځي، خو په دې باندې زمونږ د یو ډېر لوی خیر اراده کړې ده. تبلیغیان چې د تبلیغ نه راشي کارګزاري بیانوي، ولې ریاکاری کوئ، ولې سمعت کوئ؟ هغه وایي مولوي صاحب مونږ سمعت نه کوو، مونږ ریاکاری نه کوو، مونږ کارګزاري بیانو چې دا کوم خلق تبلیغ نه دی تللی، چې د امت مسلمه دغه مغموم زړه وویني او دغه بې جنازې خلق په دفن وویني او د خلکو منځونه او جنازې کمزوري وویني، چې دا خلق تبلیغ له لاړ شي. دا مقصد دی. بېشکه هغې کې به څه وینا راځي، مدرسو والا په دې نیت نه کوي کار چې ما ته دې خلک وا وکړي، زه دې ریاکاري وکړمه. بېشکه راځي به ورسره، بېشکه نومود به ورسره راځي، بېشکه ښودنه به ورسره راځي. خو زمونږه په دې پروګرامونو یو څو اهداف، یو هدف دا دی چې دنیای کفر په دې لګیا ده چې قرآن وسېزه، دنیای کفر په دې لګیا ده قرآن ختم کا، دنیای کفر په دې لګیا ده د قرآن په مقابله کې بل قرآن راوړه، دنیای کفر لګیا ده علما شهیدان کا چې دا اسلام ختم شي. او سات په سات را ټیسټ کوي د برطانیي او د هغوی سره هم نوا ملګري د کائنات ملعونان، هغوی زمون قرآن سیزي. دا امت مسلمه ته ټیسټ ورکوي چې تاسو څه کول غواړئ. خو مونږ قرآن ته وایو، مونږ پیغمبر له صلوات والسلام حجرې مبارکې ته پیغام لیږو، او مونږ الله ته وایو الله مونږ ډېر کمزوري. زما د ملک وزیر اعظم هم وی احتجاج وکړه، زما د ملک آرمی چیف هم وی احتجاج وکړه، زما د ملک بو منبران هم وی احتجاج وکړه، ولکه دا کمزوري ایمان با وزیر اعظم هم استعمالی، دا کمزوري ایمان با مولان هم استعمالی، دا کمزوري ایمان با عوام هم استعمالی. منگا بے بس ہے، منگا دا قرآن دفاع نشو کولے. الله دې هغه دور راولي چې مونږ هغه لاسونه په ویښ کې کټ کو چې کم زمون قرآن ته ګوتې اچي، او دا وخت به خدای راولي انشاءالله، دا به خدای راولي انشاءالله. نو دنیای کفر لګیا ده. هندوستان کې چې کله انګریزان رالل مدرسې یې ختم کړې، قرآن مجیدونه سندونو ته ورزول،
علماء شهیدان کړل د چونو بټو ته وګرځول په هغه دور کې یو بابا په یو ځای ناست دی یو انګريز را روان دی دی ورته یو ګورا دی خوا راشه ما سره خواته کېنه تاسو قرآن وسېزو تاسو قرآن سین ته وګرځو تاسو مدرسې ختم کړې تاسو علما شهیدان کړل تاسو ګمان نه دی قرآن ختم شو لږ ما سره کېنه یو بابا را روان دی په سر ګېډې دی ورته بابا لږ دا ګېډې کې د تا ته مې سوال جواب دی هغه بچي وایي څه وایي ویل قرآن راته ووایه وی د کوم ځای نه ووایم پلاني صورت نه دا پرې د پلاني صورت نه دا پرې د پلاني صورت نه دا پرې د پلاني صورت نه ورته ځه یو ماشوم را روانه ده اے بچیا دې خوا راشه قرآن ووایا هغه بابا د کوم ځای نه پلاني صورت نه پلاني صورت نه وځه بچیا یو ماشوم را روان دی اے بچیا قرآن ووایا پلاني صورت نه پلاني صورت نه دی هغه انګريز ته وایي اے انګريزا تا خو دې کتابونو نه المارونه مدرسونه قرآن مجیدونه ختم کړل خو د دې سینونه به قرآن څنګه ویخې کو دی تاسو د پوت کوم یا خان والا ویخ شي نو سبحان الله الحمدلله خو وایي کنه او تاسو خدای نه وخت برتانیه کې یو اداره ده ریسرچ کوي چې کوم کتاب په کوم حیثیت کې دی زبوری راواغس د یو کال زبور د یو ملک زبور د راواغس پاغه کې غلطۍ کتی 2,40,000 غلطۍ دی په یو کال په زبور کې د یو ملک په زبور کې انجیل راواغس 1,20,000 غلطۍ دی په انجیل کې د یو ملک انجیل دی د یو کال انجیل دی تورات راواغس 1,40,000 غلطۍ دی پکې دا ما نه دی کړی تحقیق دا تحقیق کړی دی د برطانیې د ریسرچ اداره ده راځي رونو میا خان والو قرآن مجید راواغس د یو ملک نه د یو کال نه د سلو کالو نه د 800 کالو مختلف نسخې د مختلفو ملکونو نه مختلفو چاپونو نه او چې غلطۍ پکې وکړي د خدای کړه شکر دی د 800 کالو په زرګاو کتابونو کې یو غلطي نه و الحمدلله وشکر امریکای نه یو انګريز راغی په کمپیوټر کې ماهر دی کراچۍ ته راغی د کراچۍ یو نوجوان په اعتماد کې واغس چې ته په کمپیوټر کې ډېر ماهر یې زه سافټویر جوړوم هغه به غلطۍ معلوموي په زرګاو روپۍ به پرې کاته کې ګټي خلق به تاله کتاب راکي ته به پکې کېدي هغه به سکین شي هلته به لاړ شي تا ته به اټومیټیکلی ووایي چې په دې کتاب کې څومره غلطۍ دي بس هغه کمپیوټر تیار کو اداره جوړه شوه ستا د نحوی کتاب زما د صرف کتاب د چا د منطق کتاب د چا د انګریزی کتاب د چا د ریاضی کتاب دای به کې کتو غلطۍ به راوښکي ټیکاو به لکاو ډالرې ګټلې دا مسلمان وایي چې ماته وی یو ورځې هلکه یو تجربه نه کوو ما وی چې څه چې دا قرآن پکې وګورو وی هغه وخت کې ما وی چې الله ز سزا کې پساو شوما دی انګريز خو په حقیقت کې زما قرآن کې غلطۍ کتی قرآن خو بیا کتاب دی ما ته خو پته نشته دی زه خو انجینیر یم شاید چې په دې کې په رسم الخط کې غلطۍ وي شاید کې په دې کې په قواعدو کې غلطۍ وي او مونږ علماو ته زمونږ استادان وایي چې په دې کې بعضی الفاظ دا د لغت سره سمون نه خوري دا د معاشرې د استعمال سره سمون خوري لکه مسجد لفظ دی دا په لغت کې غلط دی دا خو ظرف مکان دی مسجد ورته ویل کیږي دلته استعمال دی مسجد لمسجد اسس علی التقوى قرآن کریم کې سورہ نساء کې
ټول صيغې د مرفوع راغلي دي والمقيمين الصلاه بکی منصوبه صيغه راغلي ده وس مخکې مرفوعه رستو مرفوعي منځ کې منصوبه صيغه دا خو د ګریمر نه الټه ده نو دا قران کریم چې وس زور واچو ما وس خدای کې با رسم الخط کې غلطه راځي خو ډېری خرچې می پکړې وي پساو شوی عموما زما ډېری کمای هغه نوٹ کړې مې نو مجبورن می ورته قران ور واچو زړه کې جاړم چې الله پخپلو لاسونو پخپلو دماغ استاد قران خلاف مقابله ته ودرېدم پاګه تا ته ملامت یم خو ما ته نجات راکې چې کمپیوټر ته مې ور واچو لشل میټه کمپیوټر سرچینګ کوي پاګې باندې چې کله به ورته مون کتاب ور واچو پاڼه به ته انسټال کړه چې سرچینګ به وکړو لاندې برالل چې په دې پاڼه کې غلطي نشته ایته به دې راغلی او کراسونه په دې کې غلطي نشته و چې قران مو ورته ور واچو سرچینګ کو پورا شل منټه پس زمون کمپیوټر مونږ ته رپورټ راکو چې په دې قران کریم کې یو غلطي نشته ځکه الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یریګه ما پښتنو یریګه ما مسلمانانو استقامت کوي ان شاء الله انتم الاعلون تاسو اوچته ان کنتم صادقین کو چر تاسو د اسلام سره رښتینی دا دنیا کوپر برازي او ورځ زموږ کوله نو موږ زکه دا پروګرامونه کو چې دنیاي کفر لګیاله زمون قران خلاف هر کس مسازش کوي امریکای والا د نن ندو کاله مخکي قرآنی مجید جوړ کو چې تاسو قرآنی مجید ټیک نه دی مونږه امریکای والا قرآنی مجید درکو شکر دادی میا خان ته لعنت راغله په امریکای کې په خلک را پاسې د تو لعنت پتا سو دا قرآن نشي کېږي ستاسو پلارانو ستاسو نیکیانو ستاسو خاندانونو د قرآن مقابله کړی دا ستاسو پلانانو دا مقابله بایللی دا تاسو هم دا مقابله بایلی یو پارسی باندې عربو کې پاتې کیږي په عربی ډېر لوی قوت عبور حاصل لې عربو ورته وی چې موږ د دې قرآن مقابله چیلنج را کړی دی ته د دې چیلنج مقابله وکا مونږ تعالی مو مانګه پیسې درکو وې زب یو کال د خپل کمرې نه بار ته نو زما او ما ته به خرچک دی زما د بچوک به دیکبال کوي هغه ورته وی ټیک دا د قرآن مقابله کې کتاب ولیکو چې کتاب ولیکو دا وسراوړي د مشرکانو زیتا چې وری کې چې دا مقابله لو ابو سي یو وکیل کایدا څنګه چې تاسو د جمعات ته لاندې تلار دا په دې کلکای کې یو ماشومه لګیا دا سوره هود تلاوت کوي او دا پارسیبان عربیدان چې کله روان دي د سوره هود کې د نوح علیه السلام د کشتۍ تذکرہ کوي قران کریم د علم معانی 27 قوانین دي د علم معانی په دغه دریو آیاتونو کې د علم معانی 21 قوانین الله رب الجلال ذکر کړی د چې د سوره هود واورید د ورته ودرید هغه بیا واپس کو د بیا واورید دته نه دی خبر هغه بیا دوهراوو د چر واپس شو د خپل کتاب سری کو وی زما د یو کال خواري د دې ماشومه د دې دریو آیاتونو مقابله نشي کولای چې جاکې د قران مقابله بسم قرآن دا الله کتاب دی خو میا خان والو مونږ ډېر بے قدر یو قدر زر زر گر شناز قدر جوهر جوهری میا خان والو زه تاسو ته سوال کوم تاسو زما محسنین یې تاسو په ځای کې ما سبق ویلې دي تاسو د علاقه والا نه ما سبق ویلې دي ما ته ډېر شرم ښکاریږي چې زه تاسو په وړاندې تاسو ته تقریر کوم ستاسو د سپی ما ته قدر دی ستاسو د پښوګانو ما ته قدر دی ستاسو د زناورو مونږ ته قدر دی ستاسو زناورو ته مونږ ارن نکو مونږ ته د میا خان زناور دي پرې چې یو طرف ته شي مونږ به وړو او میا خان والو د خپل ځان قدر وکړي زه یو مثال در کوم
ځان په سمجدار کوي. میا خان نه یو سړی لاړ ملیشا ته، غریب دی، خپل کور یې نشته. میا خان نه لاړ ملیشا ته، ملیشا کې ډېر غټه کډۍ جوړه کړه، بی ام ډبلیو ګاډی ورسره دی، ډېر په مزو یې سر دی. د میا خان نه یو سړی لاړ بل ملیشا ته، دې پلار یې ورته وي چې ورور یو کار وکړه، زما هغې زوی ته ووایه چې زمونږ په ګاونډ کې یو ځمکه خرڅېږي او نو 10 لکه روپۍ دې راولېږلې، نو ځمکه به پې والمه، کور به پې جوړ کړمه او تاله به پې کویدنه وکړمه او چې ته راځې ما به کار برابر کړی. هغه هلک وفادارو، نمک حلالو، پلار یې پېژندو، پیسو ته یې وکتل چې زما سره خو د پیسو بهاو دی. 50 لکه روپۍ ونډۍ والا ورکړي، خط یې چاله ورکو چې دا به اوس میا خان کې زما پلار له. میا خان والا بنیریانو سره په گاونډ کې پاتې کیږي. بنیریان سادهګان دي، دا میا خان والا باندې به هم څه اثر خامخا وي. میا خان والا خط را واغستو، چرای وړو، خط یې واغستو، ښکل یې کو او ترخ جیب کې کېښود. زما زوی ما له خط را لېږلی دی، و قربان شم په خپل زوی باندې. ګوري یې نه چې دننه پکې څه دي، او څوک ورته زنانه او د کور نارینه وایي بابا دا خط کو لږ غلی شه، تا دې را لېږلی کو ما دې را لېږلی، ستا خط دی کو زما دی، خپل کار کوئ ځان له، دی ما دې را لېږلی. او بیا یې ږدي او ساره ماښام یې رالي او ښکلي یي. زوی ګمان وکړو چې زما پلار به ځمکه اخیستي، کور به یې جوړ کړی، ټایل او ماربل به یې پکې لګولي، کویدنه به یې رالې کړي. او هغه چې را روان شو پېښور ایرپورټ ته سوال جواب کړو، دادا زه راځمه، دادا وی خدای خو دې په سینده وکړه، دا ښکاره نه شم واپس، تا ته ما پیسې راولېږه، پیسې نه رالېږي، ځان سره دې ایښې دي، کور زموږ نه بل چا واخیست. نه پسې ایرپورټ ته تللی دی، نه پسې ګاډی به ولې دی. هغه چې راغی در په در یې کتل، بس بل بیک یې راواغست، ټکسي کې وخوت، چې راغی کور ته، پلار یې په دروازه کې ولاړ دی، نه به راځي کور ته، سر نه به راځي نه، چې چېرته ځي بل پلار ځانه وګوره. دادا ولې نه پېژنم، کور ته به نه راځي. ولکه میا خان والا نوجوان خپل ماماګانې راغونډ کړل ترونه، چې زما دا پلار لیونی شوی دی، ډاکټر خو داسې چل دی، زه خو 10 کاله پس راغلی یم، په کار ده چې دی ما ته خوشحالېدی، خو اور په خوله کې وړي، مرچکو په سټه ناست دی. هغه ماماګانې راغونډ شول، رالل او کېناستل ورته. هیرکه ته ولې لیونی شوې؟ نو تاسو ته پته نه ده چې زما غریبي وه، زمونږ کور نه و، دته ما یو 10 لکه روپاټۍ راولېږه او د 10 لکه روپاټۍ نه رالېږي، ځان سره یې ایښې وي. خو نه وي ورسره زما ګیله نه وه، خو ده سره خو وي او ده نه رالېږلي. اوس هغه هلک ورته وایي دادا ما یو خط رالېږلی و، په هغې خط کې مې یو چټ ایښی و چې په کاټلنګ کې د فلاني حاجي صاحب نه 50 لکه روپۍ راواله او دې زر جیب ته لاس کړي، دا دې رالېږلی و. او دا خو ما کتلی نه دی، ما خو به ښکله و. تاسو نه تپوس کوم میا خان والا و، ګناه د هغې زوی دی کو د پلار دی؟ سم راته ووایې د چا ګناه دی؟ ولې خط یې نه دی کتلی؟ او میا خان والو، سبا به مولان جنت ته رواني، سبا به تبلیغیان جنت ته رواني، سبا به مسلمانان شوي انګریزان جنت ته رواني، او ته به هلته ودرېږې. ته ولې زه ولې نه ځمه؟ نو ستا رب به تا ته دقه وایي، ما یو خط تا له رالېږلی و که نه؟ خط یې رالېږلی که نه دی رالېږلی؟ میا خان والو قرآن خط رالېږلی دی. ښځو ځان پکې وګورئ، څه یې، ښځه یې، لوري، موري، خواښې یې، انګوري، ګاونډۍ یې، نارینهو ځان پکې وګورئ، په حیثیت د خاوند یې، پلار یې، نیکه یې، بادشاه یې، ګدا یې، ډیس یې، وزیر اعظم یې، صدر یې، هر څه پکې لیکلي. تاسو مونږ یې ګورو نه،
چې د لور واده په ډولۍ کې ورسره ږدو او بیا ورته وایو چې سترګې به نه کولاوئ چې په کټ کې کینی سترګې به کولاو کې په قرآن به ولګئ زه برکت منم زه بې برکته نه یم زه برکت منم خو حرام بالله کو د دې په ښځه کې په دې قرآن په کتو برکت راغی چې خواښې پکې نه ده پېژندلې مور یې نه ده پېژندلې لیور یې نه دی پېژندلې زوم یې نه دی پېژندلې خاوند یې نه دی پېژندلې نو په دې کور کې به په نفس کتو قرآن برکت راشي او بیا مونږ ګیله کوو زه ایجنسۍ کې ناست وم زما د ورور ایجنسي ده خو زه صد افسوس سره دا خبره کوم چې دا خبره کوم زما د زړه دننه چوي یو هندو زموږ سره ناست و سیک بطور خندای یو خبره وکړه ما ته وی شیخ صاحب مولوي صاحب خبرې کنه مې څه خبره ده وی ابل ورځ زه دی اسلام آباد کې زموږ شپه وه دا 15 کسان مسلمانان دي دا ناس یو را سره پلانې ومو زه سیک یم ډوډۍ خو وخوړه واک له راووتو واک خو کوو سپینو جامو کې کسان نه چاپېرو شو وی دا خو نوګو ایریا ده تاسو چرته ځئ وی ما خو دې ځان خلاصو زما سره خو یو بانه وه مې ویل زه خو عیسایي یم سیک یم وی دې نورو ته وی تاسو مسلمانان یې الحمدلله یا خان والو تاسو ته وایم تاسو به هم وایئ الحمدلله ووایئ الحمدلله موږ مسلمانان یو خو مخکې تیاره ده تاسو ته هم ماته هم ورته وی ښه هلکه ته دې چټ وایئ شا وایئ مسلمانانو اخري صورتونه ووایئ دی سیک ماته د هغې مسلمانانو په مخ کې وي وی مولي صاحب دې 15 کسانو له یو صورت نه ورته ما سوا د خپل خون وی ما ورته وی کو زه ووایم ما به پرېږدي ما ته وی چې بسم الله وی 10 واړه صورتونه مې د ترجمې سره څومره افسوس دی چې ستاسو او زمونږه د مسلمانانو په کور کې پیدا قرآن راته په 50 روپۍ میلاو زمونږ حال دا دی چې مونږ قرآن نه راړو په ناظرۍ نه وایو یادول فرض نه دي د قرآن یادول فرض نه دي په قرآن عمل کول فرض مون قرآن وایو نه قرآن زده کوو نه ملا ته کینو نه ترجمه مونږ نه کوو دا مولوي صاحب څوک مولوي صاحب ترجمه کوي د جومات کې کم یو دی بار ولاړ دی میا خان والا او هغه مولوي صاحب نشته تاسو ټول ورته کېنئ کو څوک دې ځئ ها ولې دې نورو زده دی ټولو له ورځي دا قرآن بستا خلاف گواہی نه کوي ته پڑھوای مولوی صاحب دا مولوی صاحب زده کړی دی سو کاله ترجمه کړ سبا نشي ویلې چې ما خو قرآن زده کو خو څوک ونه ولا نو اتمام حجت ته تاسو صادره ټک وخی زما کار دی تبلیغیان आवाज کی الله مو په ایمان خوشاله کا د دعا نه رستو د مانځه نه رستو با زمون یو ورور د ایمان او د اسلام او د دین په باره کې خبره کوي چې مونږ او تاسو ورته کینو الله به اجر راکړي د تادر تکوي مړه دا وسګار دي مړه دا د خزونه تنگ دي مړه دا د کار پټ شوی دي ما سره ټیم نشته زما کلینیک بند دی ما ته گاډي ولاندې زه خو مصروفه سړی ما
رونو میا خان والو او د میډیا په ذریعہ اوریدونکو مسلمانانو د امام مهدی په لښکر کې به په جماعتونه ولاړ یو به هغه جماعت وي چې څوک په میدان جهاد کې ولاړ دی تور او ټوپک او تماچا او کلاشنکوف زده کړی دی او غوپې وخلی شي په اوبو کې ګاډو نه ټوپ وخلی شي او ډز کولی شي ټینک چلولی شي توپ چلولی شي یو به هغه خلک او یو به حدیث مبارک کې راځي هغه جماعت وي چې دوی له به د جهاد یوه خبره نه ورځي لیکن د زړه نه به ډېر پاک وي دا به تبلیغیان وي چې الله رب ذوالجلال به ورته په عین موقع کې د جهاد تمام امور وښیي او دا به د امام مهدي په لښکر کې راشي ای زما وروڼو چې ته وایې زما سره ټیم نشته او د قیامت په سخته ورځ وایي یا رب نفسي نفسي او یو اواز دې په غوږ وشي یا رب امتی امتی او ته ډېر چاپېره وګورې چې دا کومه هستي ده چې پیغمبران وایي یا رب سلم سلم یا رب نفسي نفسي او یو اواز راځي یا رب امتی امتی او ستا دې صدا ته غوږ کېدي او تا ته په یو ډیری تا ته د یو طرف نه یو اواز راشي چې یا رب امتی امتی او ته یو هستی ته وګورې چې د نور نه ښایسته د پیو نه تک سپین د نور نه ډک د ګلاب نه ښایسته خولې پې بهیږي کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه او اواز لګوي یا رب امتی امتی او ته او زه پسې لاړ شو یا رسول الله یا رسول الله اغسني اغسني ما بچکا او ما ته وګوري څوک یې ته ته هغه بنیرې نه یې ته هغه میاخانې نه یې ته هغه کډلنګې نه یې ته هغه سموال نه یې ته هغه پاکستاني نه یې چې ستا په جومات کې به یو سړی ودرېدو او اواز به یې وکړو چې د الله او د هغه د رسول خبره کېږي تا به دې څادر نه ټکواو زما سره ټیم نشته زه چې په چا پسې ګرځې نن ستا د شفاعت دپاره زما سره ټیم نشته څه به وایو ورته دا به ورته ووایو زمړه مو تا ته ضرورت نشته دا به ورته وایو نو لعنت زمونږ په خولو چې په خولو کې ډوب یو د بچاو مو یو سړی دی چې هغه وایي یا رب امتي امتي بل مو بچاو نشته څه به وایو ورته راځئ وروڼو نن مونږ دا موقع ځان سره په لاس کې واخلو چې نن مونږ قرآن ته کښېنو دا قرآن کو ختمېدی نه نو ستاسو مثال به داسې و لکه یو سړی عربو ته تللی و حج له نو طواف یې شروع کړی جو لګیا دی ماسپښین شو مازدیګر شو یو سړی وله راغی ویې لکه دا خلک به کله بس کوي زما خو ملا ماته شوه هغه وایي دا خو څوک بس کوي څوک شروع کوي ته دې بس کا تاسو څه کوي والي ما خو سار شروع کړله جو لګیا یې منو زما وروڼو کو دې مولي صاحب دا ترجمه ختمولی نه نو تا ته به موقع نه میلاوېده چې زه پکې وس کېږم زه مولي صاحب ته هم سوال کوم دا خلک مولان کومه په یو ورځ او میا خان والد کو مولان کړل بیا خو به دې ښکارونه کې ګورئ دا خو ډېر هوښیار خلک دی زمونږ په علاقه کې یو سړی و مونځ به یې نه کوو چا ورته وایي ته مونځ ولې نه کوې یو خدای په قرآن کې نه وایي چې ولا تقربوا الصلاة مانځه د مه نږدې کېږي نو هغه وایي لږ مخکې پسې لاړ شه که نه هغه وایي زه غریب سړی یم ما له دومره علم پوره دی ډېر علم خو به دا غټ مولان کوي نو زه دې مولي صاحب ته وایم یو آیات ورته وایه دوه آیاته ورته وایه خو میا خان والو کینئ به دې مولي صاحب ته که نه به کینئ کو نه کینئ نه مولي صاحب هېڅ پروا نشته خو د قیامت په ورځ کو جواب ورکولی شئ خو څه وکړمه نو زمونږ په منډایه کې یو چرسي پاتې کېدو د 400 و زما ورور ته که منځونه کوه
قبر دی او عذاب دی او فرشتي دي او وخل دي نو دا خو چرسی و داسې پوډري و دا ورته داسې کاته وی چې مونږ تنګ شو جو مونږ به هم لاس ور واچو نو چې اوس په مخه خو وخي او وخي او وخي او جو ناراسته به ګڼي چې مونږ به هم لاس ور واچو نو میا خان والا کو تاسو لاس اچولی شئ جو بیا خو ټیک ده کو نه شئ اچولی راځئ وروڼو سودا وکئ قرآن با وایما باباګانو لاسونه اوچت کې باباګانو چې زه به قرآن په ترجمه وایم یو ټکی وایي دا علما ناستی تاسو د نن نه اراده وکړه چې زه به سار قرآن په ناظره وایم بیا به په ترجمه وایم بیا به عالم جوړېږم بیا به مفتی جوړېږم او مرګ حق دی سبا د مرګ راغی دا علما ناستی الله رب ذوالجلال باندې د قیامت په ورځ د علماو په سب کې بس څه اسانه سودا ده او کوي سودا نن په بازار د عشق سبا به نوی دا سودا کوم سودا چې ده نن دا سودا وکړي علما چې دا پروګرامونه کوي نن چې د چا د بچو د ستاربندي د په حفظ کې نن چې د چا د بچو ختمونه دي تاسو راغوفتي یې تاسو به مو وایې چې کاش کې چې زما بچی حافظ شوی او زه په دې نیت راغلی یم په بابوزو کې زما بچی سبق وایي نو مې زه به دلته دوا وکړم خدای د دې دوا د برکت زما بچی حافظان عالمان بچی حافظان کوي زه بونیری یم زمونږ د علاقې نه یو سړی دوه کسان ملیشیا دوبۍ بورنۍ ته ځي ټول کور ساتي نو زه هلته بونیریانو ته وایم او بونیریانو او سموالو تاسو ته وایم یو سړی ځان له مولا جوړ کړي یو سړی ځان له حافظ جوړ کړي چې ستاسو په علاقه کې یو سړی ناظم شو د تحصیل میر شو په خپل ایمان وایي ماماګانې مزې کوي که نه کوي او چې بیا لا وزیر شي بیا خو ماماګان خوریونه مزې کوي او خوریونه یې په ګاډو کې کاږه نازي او چې مخکې چېرته ناکهبندي وي او پولیس ولاړ د اشاره وکړي زه او پولیسو په سره باندې څه چل نه خلک تنګوي هغوی ته څوک یې ته ما نه پېژنې څوک یې دې تعارف وکړه زه د فلاني وزیر صاحب خوریی یم چې نن په پاکستان شریف کې چې د علماو پکې بې قدري ده د حافظانو پکې بې قدري ده سینماګانو دپاره هم د پی ډي ایم په حکومت کې سینماګانو دپاره پیسې رالې مدرسو دپاره پیسې نشته خو زه وایم شکر دی چې دا څخه پیسې مدرسو ته را نشي د چر لعنت وایو په دې پیسو باندې مونږ ما پسې 50 پیرې رالل ته به امام یم او امام یم ته پیسې دې مې ټول لعنت ستاسو په پیسو زه په هغې ملا لعنت وایم چې په لینډ کې ولاړې پیسو والله بالله ملعنت ستا علم د دې دپاره نه دی کړی چې زه به د خدای د دین کار وکړم ته د پیسو دپاره کړم زه د خپل خدای باندې غیرت کوم زما رب چې زه پیدا کړی ما له به په عزت باندې راکوي پیسې انشاءالله ما خپل اسلاف کتلی دي ما خپل مشران کتلی دي دا مدرسې دنیای عالم ختمي مونږ ورته پیغام ورکو د انګریزانو بچو د انګریزانو پیټوانو واورئ دا قرآن دا ستاسو نیکیانو نه دی ختم کړی تاسو یې نشئ ختم خو راځئ وروڼو پښتنو بچو چې کوم بې قدري د قرآن سره په برطانیه کې کېږي چې هغه بې قدري زما بچي په امتحان کې د قرآن سره ولیکي مونږ هم د قرآن به زمونږ نه ګیله کوي چې ستا بچی چې قرآن درته پتون لاندې ږدي تا د هغې درد نه و راغلی راځئ وروڼو دا مدرسې دا باغ و بهار د دې دپاره دی چې مونږ تاسو ته ووایو چې ستاسو په پیسو ټکو ستاسو په شکرانو ستاسو په زکاتونو چې تاسو کې مې پیسې مونږ له راکړې وي مونږ به ستاسو بچو ته قرآن ووي 19 ناظره خوان 6 حافظان او د پوره قرآن مجید ترجمه درس مونږ تاسو
تاسو خپل کارګزاري بیان او اوس بیا تاسو ته وایو راځي بیا خپل بچی راولې قرآن به مونږ ورکو قاعده به مونږ ورکو رایل به مونږ ورکو تب مدرسو سره چانده کوا تعاون کوا ماشومانو له پیسې ورکوا راځه قرآن وایي به په قرآن کو نه به وایي په قرآن وایي په قرآن الله رب الجلال لی تاسو امون د قرآن په وجه معزز کی حدیث مبارک کې راځي والقرآن حجت لك او عليك قرآن کریم با استاد لپاره د قیامت پر ورځ گواہی کوي سورہ الف لام میم سجده به گواہی کوي الله زدی پلانی بندا خزی نر د ما خام نرستو به تلاوت کولم د جنت تبوزا او کو نه بوزي ما د قرآن نو باس سورہ ملک به گواہی کوي سورہ یاسین به گواہی کوي چا چې د ساری سورہ یاسین وی لس قرآن مجید ختم کړل چا چې د ساری قرآن مجید وی مقام پورې مرګ راغی شهید بمري چا چې د ماخام وی لس قرآنونه ختم کړل مرګ له راغی شهید بمري سورہ واقعہ چا په ماخام پسې ویلا الله به د زړه غنا وري لس پیری قل هو چې چا په هر مانځ